نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. سورة الفجر دیرشتما پارا ابتدائی آیتون دی سورة الفجر وی زکچی د سورت پشورو کی لفظ د فجر راغل دی. د سورت مکی سورت دی د ہجرت نوڑان دی نازل دی. اعتبار د ترتیب قرآنی سرا نہ اتیایم سورت دی او د نزول په لحاظ سرا دا سورت لسم نمبر نازل شوی دی. په دې سورت کې یو رکو 13 آیاتونه دي. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دی چې په مخکې سورت کې د مجرمانو انجام بیان شو چې الله پاک بدیل عذاب ورکړي. په دې صورت کې هم الله پاک د مجرمانو انجام ذکر کوي چې څه قومونه چې مجرمانو الله عذابونه ورکړي. په دې صورت کې په شروع کې الله رب العالمین د خپل قدرت یو څو نمونه تاکیدن ذکر کوي او د هغې فضیلت ذکر کوي. هغې باندې الله پاک قسم کوي. یو ذکر کئی والفجر فجر سحر توئی. دیم ذکر کئی واللیال عشر لس شپی. دریم ذکر کئی والشفع والوتر جفت او طاق. سلورم ذکر کئی واللیل اذا یسر شپچ کلا ورشی او راشی. فجر د فجر نکم فجر مراد دی. پدې کې د مفسرین اقوال ډیر دي. مختصرا د فجر نه مراد د سحر ټیم دی چې دا په نور اوقات کې برکتی ټیم دی. الله پاک ذکر کوي والفجر. یاد والفجر نه مراد مفسرین ذکر کوي چې د اختر د سحر سبا د اختر د غټ اختر د ورځې سحر دی او دا ډیر برکتی ټیمی مراد ته دا فجر دی. ولیال عشر لفظ شپی ذکر کئی. نو کم شپی دی پدې کې د مفسرین اقوال شته لیکن چې کم راجح قول دی هغه لفظ شپی د ذی الحجې یعنی د غټ اختر د میاش اولنې لفظ شپی دی. دیم قول پدې کې د رمضان المبارک اولنې عشره ده. دریم قول د رمضان المبارک اخیرنې عشره ده. او سلورم قول پدې کې چې د محرم د میاشتې اولنې عشره یعنی لس ورځې. لیکن راجح پکې دا دی چې د دین مراد د غټ اختر د میاشتې اولنې لس ورځې او یقینا هغه ډېرې برکتي دي. شفعی والوتر نه مراد پدې کې مفسرین غن اقوال ذکر کړی دي. یو قول دا دی چې د شفع نه مراد جفت او د وتر نه مراد طاق. نو جفت د غټ اختر لسمه د ذی الحجې د میاشتې لسمه دا جفت او طاق وتر د ذی الحجې د میاشتې نهمه چې هغه د عرفې ورځ ده. د دې فضیلت ته اشاره شوه. بل قول پکې مفسرین دا ذکر کړی چې د شفع نه مراد هغه مخلوق چې الله جوړه پیدا کړي. ټول مخلوقات جوړي او د وتر نه مراد خالق دی چې هغه رب العالمین یوازې تنها ذات دی. او بیا ذکر کیږي واللیل اذا یسر او شپه چې کله دا روان شي. نو دینه کوم شپه مراد ده؟ مفسرین ذکر کوي چې د دین مراد د معراج شپه ده
چې نبی علیہ السلام په دې کې اسمانونو ته ختلو نو د واللیل اذا یسر نه مراد ده اوس دا خو د الله پاک د قدرت نمونه ذکر شوی انسان ته الله پاک اخر کې د غور او د فکر دعوت ورکي هل فی ذلک قسم لذی حجر آیا پدې سيزونه کې عقل مند خلق د پاره سوچ او فکر شته کنا شته دي هل فی ذلک هل فمانه د قد سرت چې یقینا پدې سيزونه کې د عقل مند خلق د پاره د سوچ او د فکر مقدا چې الله رب العالمین په طور قسم سو سيزونه ذکر کوي نو دا د دې سيزونو هغه فضیلت او عظمت ته اشاره وي او بیا الله جل شانه د مجرمان انجام ذکر کوي چې تاسو په خواني مجرمان وګورئ د مکی مشرکان او تاسو شرک کوئ نو د پخوانو مشرکان حال لګورئ عادیانو داغي سحالو ارم ذات العماد چې عاد ارمو د ارم اولادو او غي ذات غټه غټه تنی وی لکه د ستنو پشان غټه غټه تنی ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ذات خلقو چې د دې پشان خلق څخه پیدا شوی ندي غټه غټه تنی وی لیکن داغي انجام سو ارم دا د نوح علیہ السلام نو اسید د دو زامنو عوض او عابر نو د عوض په اولاد کې عادیانو او د عابر په اولاد کې ثمود نو عادیان او ثمودیان دا د ارم نو وسیدي او ارم دا د نوح علیہ السلام د زوی د سام زویو نو دا د نوح علیہ السلام نواسیو لیکن کله چې دی ته پیغمبر هادیان ته هود علیہ السلام راغی مخکې تفصیل سورہ هود کې ذکر شوی دی د انکار کو الله هلاک غټ غټ تنې وی لیکن هغه تنو او داغي هغه ظاهري قوت دی ته پیدا ورنکړه سمودیانو چې دام ډېر سخت خلکو دی بغرون تراشل او پدې کې بیزان لا محلات جوړول سخلق ځکه غر تراشل دا ګرانی او بیا پاغي کې خيسته کور جوړول یقینا دا داغي نه بیا ګرانی دون سخلق دی تعالی صالح علیہ السلام رولېګو چې داغه مخالفت وکړو الله پاک دې هم هلاک کړ وګور دا سخلقم بچ نشو او داغي نه بعد بیا یو بل ظالم کافر چې هغه فرعون چې هغه بچاله سزا ورکولا نو په وجود پلاسونو او فخوب ولمی خنوال پزمکه پورې به ټکوو دا به داغه سزا وا او دې ظالم خپل بیبي حضرت آسیہ رضی الله عنها چې هغه مؤمن وا هغه له به دا سزا ورکولا فرعون ذل اوتاد کې خاوند میخونو لیکن دا سرکشو الله رب العالمین دې هلاک اے د مکی مشرکان تاسو دغه پخوانو کافرانو حالت وګورئ داغي قوت طاقت بادشاہي دنیا اسباب دې ته پیدا ورنکړه او که تاسو د مکی مشرکان د نبی عليه السلام خبر نه منئ تاسو هم پیدا درنکي اغي هلاکول الله تګران نو تاسو هلاکول کو په طریقې ولا سره الله تګران ندي بیا اوس د دې کافرانو انجام دا دومره بد ولو ځکه دې فساد کړو الله د پیغمبر مخالفت کړو فاکثروا فيها الفساد الله پاک په عذاب راوست بیا د انسان د هلاکت د پاره د دو غلطه الله ذکر کوي او د انسان نه مراد ظاهر لحاظ سره عام انسان دی مفسرین ترجیح ورکړي چې دینه مراد کافر دی کله چې دی کافر ته الله دنیا ورکړي دې ډېر خوشاله شي ما ته مال ملو او دا زما کمالات ما باندې الله احسان او دا قابل هم ځکه دا چلو خو چې کله په تنګی راشي نو په دغه ځای کې دی بیا وایي زما الله بي عزتي وکړه دې خو خنیم
نو په دې کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا د انسان د غلطۍ دوه صورتونه دي. یو دا چې انسان د دنیا محبت زړه کې راشي، حب دنیا، نو بس یې څومره وي په هغې کې حلال حرام جایز ناجایز دی بیا نه ګوري، د هغې د وجې نه دې غلطۍ کې پرېوتو. او دویم اتباع د خواهشاتو، نو کمال ملو شي تکبر کوي، او کمال ملو نشي نو په دغه وخت کې د مایوسۍ او د بے صبرۍ مظاهره کوي. دا هم د انسان هلاکت. کمال ملو شو د الله شکریا ادا کړه، تکبر مه کوه، او که څه ملو نشول هم صبر کوه، بے صبري مه کوه. نو ګوره صبر کار د مؤمن، شکر کار د مؤمن، بے صبري کار د کافر، او تکبر دا کار د کافر، در انسان د هلاکت اسباب دي. او بیا د دې د هلاکت نور اسباب ذکر کړي چې د دې کافرانو کار دادي چې د یتیم خیال نه ساتي، غریبانانو ته په صدقه ورکولو کې خپلم کوشش نه کوي، او چاته ویم نه چې دا غریبانان دي صدقه وکړي، او د یتیمانانو مال هغه مفت کې خوري، او مال سره ډیره مینه ساتي، لیکن د دې د پاره دا د نقصان دي. اوس د یتیم مال خوړل ابراهیم علیه السلام په شریعت کې، او د اسماعیل علیه السلام په شریعت کې میراث وو. مسله د میراث اگر چې تفصیل د میراث جدا و، لیکن میراث پاغي کې وو. سړی بچ مړ شو نو میراث پته چا وړو، لیکن هغه کې ترتیب لیک جدا د نبی علیہ السلام په شریعت کې تفصیل جدا دي. نو چې کله به یتیم پاتې شو، دی وارثانو به د یتیم مال اوخوړو، اگر چې د دې په دین کې ناجایز وو. د نبی علیہ السلام په دین کې ناجایز دي، خو د نبی علیہ السلام د دین نه وړاندې د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په دین کې دا ناروا وو، د یتیم مال به نه خوري. اوس د مسلمان بعضې ناپوهه مسلمانان، الله دې موږ مسلمانان د دې غم نه وساتي، د یتیمانانو مال خوري. د یتیم په تربیت ډېر ثوابونه دي، خو د یتیم سره زیاتی کول په دې باندې عذابونه هم ډېر دي. کم ځای کې چې ثواب ډېر د هغې مقابل کې سزا هم ډېر. ګوره د اختر په ورځ باندې عبادت ډېر ثواب دی، د اختر په ورځ باندې ګناه ډېره سزا ده. د یتیم خدمت تربیت کول دا کار د مسلمان دی. او په دې باب کې زمونږ مسلمانان رونه افغانیان د یقینا په دې سیس کې ډېر وړاندې دي، د یتیمانانو ډېر خیال ساتي، د خپلو بچو دونه خیال نه ساتي څومره چې د یتیمانانو خیال ساتي. یقینا هغه شان الله ورکوي، ته د یتیم خیال کوه، ته ګوره چې تعالی الله څه درکوي. او زمونږ د وطن خلک الا ماشاءالله نیکان هم پکې وي، خو ډېر داسې ناپوهه وي چې یتیم ورته پاتې شي نو بس هغه باندې ظلمونه کوي، ځکه د هغه خو څوک ته تپوس ني، دا ګناه ده، حرام دي. شریعت محمدی نه وړاندې نور شریعتونو کې هم دا ناروا. بیا الله پاک د قیامت ابتدایي حالات ذکر کوي چې قیامت راشي ځمکه به وټکولی شي، یعنی ځمکه چې څومره غرونه وغیره دا به ټول ختم شي، ځمکه به هموار میدان پاتې شي. رب العالمین فرښتې به راشي. اوس د رب العالمین راتګ څنګه دی؟ نو د رب العالمین راتګ د قیامت په ورځ دا د متشابهات نه دي. څنګه به راځي الله ته پته ده چې څنګه به راځي د هغه شان، او فرښتې به په صفونه کې راشي. کله چې جهنم د مجرمانو ته ښکاره شي نو په دې ځای کې به دا مجرمان وي کاش چې موږ کو دنیا کې لږه تیاری کړې وي، موږ کو د دې دین نه لږ نصیحت حاصل کړې وي، لیکن په دغه ورځ د دې دپاره څه نصیحت او د فایدې اخیستلو موقع به بیاني. بیا الله پاک فرمایي چې داسې عذاب په مجرمان لور کوم چې داسې عذاب باړو چا چاله ورکړي ني، او داسې به دا مجرمان وتړم چې داسې باړو چا تړلی ني.
لکه سخترین طریقې سره. او بیا د مؤمن چې کوم نفس مطمئن دي چې هغه مؤمنان دي دوی ته الله پاک فرمایي تاسو جنت ته داخل شئ او زما په نیکانو بندگانو کې داخل شئ. نو الله جل شانو فرمایي والفجر او قسم دی په وخت سبا باندې وليال عشر او پلس شپو باندې والشفع والوتر او فجفت او پتاق شپو باندې والليل اذا يسر او پا شپ باندې کله چې دا روان شي هل في ذلك قسم لذي حجر آیا سپدی قسمونه کې عبرت او نصیحت د عقل مند د پاره یقینا شتا. الم تر کیف فعل ربک بعاد آیت نګوري کیف فعل ربک څنګه وکړ ستاره رب عاد د عادیانو سره ارم ذات العماد چې قوم د ارمو خاوندان دستنو جنستنو پشانتنی غټي غټي التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه خلقو چې نو پیدا شي پشان د دې په خارونو کې وثمود الذين وثموديان کسان جاب الصخر بالوادي چې دی بتراشل غرونا غټي بالوادي پوادو کې او فرعون ذل اوتاد فرعون خاوند میخونو الذين طغوا في البلاد کسان چې دی سرکشي کړو په خارونو کې فاكثروا في الفساد پس زیادو کو په خارونو کې فساد فصب عليهم ربك صوت عذاب فسراوالو پدی باندې رب ستا عذاب صوت عذاب اکوړه د عذاب او مرحله د عذاب ان ربك لبالمرصاد یقینا صارب تیار ناسی کافرانو مجرمانو ته عذاب ورکولو کی. فاما الانسان فسر چې انسان دی اذا مبتلاه ربه هر کله چې دل مبتلا کی رب ددو فاکرمه امتحان کوي په د باندې فاکرمه د عزت کی ونعمه د نعمت نور کی فيقول ربي اكرمن فذي وزما رب زما عزتك واما اذا مبتلاه ربه واما اذا مبتلاه او هر کله چې امتحان کی په د باندې فقدر عليه رزقه فسنگي په د باندې رزق ددو فيقول ربي اهانا فذي وزما رب زما بیزتی وکړه کلا دا څه خبر نه ده بل لا تكرمون اليتيم بلکې تاسو خیال نه ساتي د یتیمانو ولا تحاضون على طعام المسكين او تاسو خلق نه راتي زوی په طعام کول د مسکین باندې وتاكلون التراث اكلا لما او تاسو خري میراث یتیم په خوړلو پورا سره وتحبون المال حبا جما او تاسو محبت ساتي د مال سره ډېر محبت کلا یقینا اذا دکت الارض دکن دکا هر کله چوټه کولی شزمکا پټکول سره وجاء ربك والملك صفا صفا او راشي رب سو فرشتي په صف صف کې وجيء يومئذ بجهنم او راوړ شي په دا ورځ باندې جهنم يومئذ په دا ورځ باندې يتذكر الانسان یاد بک انسان وان له الذکر او چرته وي د نصیحت خستل یقول دی بو یا لیتنی افسوس زما د پارا قدمت لحیاتی چې مولان دی لګلې د خپل ژوند د پاره نیک اعمال فیومئذ په دا ورځ باندې لا يعذب عذاب احد عذاب ورنکی عذاب لا يعذب عذاب احد عذاب نشور کولی پشان د عذاب د الله پاک هیڅوک ولا يوثق وثاق احد او نشي تړلی پشان د تړل د الله پاک هیڅوک یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس مطمئن آرام والا نفسا ارجعی الى ربک راضیه مرضیه تو واپس خپل رب ته راضیه پدا چال کې چې تراضی کون کې خپل رب لرا مرضیه نو پدا چال کې چې تم مرضای فدخلی فی عبادی پس داخل ش په بندگانو زما کې پنه کانو بندگانو کې ودخلی جنت او تداخل ش زما په جنت کې واخر دعوان الحمدلله رب